أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت پس هر کله چې فیصله وشوه د مرګ د وفات د سلیمان علیه السلام ما دلهم على موته ښکاره نه کو وفات د سلیمان علیه السلام الا دابة الارض مگر هغه وینه تأکل من سأته چې امسای ولا اخوړه فلما خر هر کله چې سلیمان علیه السلام خر لږ دانسکور شو تبینت الجن دک وخت کې پوه شو پیریان الله کانوا یعلمون الغیب که پیریان په غیب پوهېدي ما لبثوا فی العذاب المهین نو وخت به نو تیر کړی په دې سخت بیګار کې لقد كان لسبئ في مساكنهم آیا بشک استاسو د پاره د سبا خار په کندراتو کې ښکار نه خېدي جنتان عن يمين وشمال دو باغونه بو خي طرف ته او ګس طرف ته کلوا من رزق ربکم ویلی وته مونږه خوره روزي در خپل وشکرو له خو شکر به ادا کوي بلدة طیبة ورب غفور ډیر زرخیزه ښکلې ښاریه او الله پې مهربانه و فاعرضوا فارسلنا عليهم سیل العرمی پس هغې مخ واړو د الله د شکر نه موږ پرې راخلاص کړی وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذوات اکل خمط پس بدل کړو موږ هغه دواړه باغونه د هغې په داسې باغونو سره اکلو خمطن چې ازغیدارو و اصل لغون تکې د جاړو بیرې پکې پاتې شوي و شیء من صدر قلیل او لږې بیرې غټې ذلک جزیناهم بما کفروا دا د هغې د ناشکرۍ بدلو وهل نجزا الا الکفور او داسې بدلی موږ نه ورکوو خو ناشکرو ته الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام کله چې د سلیمان علیهم السلام وخت پوره شو د الله پاک د طرف نه دا طریقې کار دی چې انبیاو ته الله پاک لږ غونته کې ګیپ پرېښي د هغې نه تپوس کوي ځکه چې په عامو بندګانو د هغوی خصوصیت دا خصوصیت دا دی چې الله تېنه په مرګ په وخت کې هم تپوس کوي یاره دنیا کې نور وخت تېرول غواړې که نه بس دا کافي دی نو انبیا خدا سے خلق دی نیکان خلق ټول هغه الله پاک طرف ته تلوار کوي سلیمان علیه السلام چې د 450 کالو شو بیت المقدس د دې آبادی شروع وه او په دې کې دا ټوله آبادي پیریانو دیوانو کوله ځکه چې په دې کې قیمتي کاڼي لګېده هغه کاڼي بل ځای نه میلاوېده به دریاب نه راوښکله وه د هغې کارو الله پاک جبریل علیه السلام راولېږه اے سلیمان علیه السلام فلما قضینا علیه الموت کله چې وخت پوره شه د سلیمان علیه السلام د وفات ما دلهم علی موته نو د هغه مرګ ښکاره نه کو الا دابة الارض خو هغه زنده سر هغه سالرونکي څیز د ځمکې چې هغه وینه و تاکلو من ساعته چې د هغه امسا یې وخوړه او ته خدای پاکه ما ته خو قبول دی ستا فیصله راته قبوله ده خو بیت المقدس نیمګړی پاتې دی دې سره بس کوم الله ورته وایي تا چې ځان له د محراب سره خوا کې کومه کمره د شیشې جوړه کړې ده سلیمان علیه السلام د محراب سره خوا کې د شیشې یوه کمره وه چې هغې نه به سلیمان علیه السلام د ټولو مونیټرینګ کو هغې نه به یې ورته کتو ورته یې وایي دې ته دننه ننوځه په مونځ ودرېږه او امسا چې کومه ده هغه د خپل بلا ته اړمه ده دا امسا چې مشران اکثر استعمالوي او بل دا مولیانو لی په حجرو کې ورکي دا ولې دا هغه سنت طریقه ده چې انبیاو سره به ډېر زیات په دې کې کوالټۍ دي خو موږ به لویه کوالټي دا وایو چې د انبیاو طریقه ده بس وې دا ملا ته اړمه که ودرېږه نور زما کار دی الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام ټیم پوره شو بیت المقدس جوړ شو ښه مزیدار شو د افتتاح وخت یې راغی او د سلیمان علیهم السلام داسې روبو چې د صحیح قول مطابق 6 میاشتې سلیمان علیهم السلام امسا سره ډډه واړې د ولاړ دی د چا دا
وس نه کېږي چې دا تپوس وکړي چې دا د خدای بنده خو نه رکوع کوي نه سجده کوي نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه خپل حاجت پوره کوي نه موږ ته څه وایي راشه تپوس ته وکړه که نه الله پاک وایي هغه له ما داسې یو روب ورکړو ولې د هغې وجه څه وه مونږ به انشاءالله چې کوم دی نو په سورې سبا کې ووایو په سورې سبا کې خو مونږ لګیا یو په سورې سواد کې په مونږ ووایو چې سلیمان علیه السلام د الله نه سوال کړو چې خدای پاکه ما له داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس هغه شانتې بادشاهي د بل چا ني نو دا پیغمبر علیه السلام یو ورځ د مازدیګر په مونځ کې د بخاري شریف حدیث مبارکه دی د مازدیګر په مونځ کې د مونځ په دوران کې عملي کثیر وکړو عملي کثیر دی ته وایي چې د مونځ نه منافع ډېر څیز بنده وکړي یا سر ډېر وګرئ یا پکې بل څه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه داسې کړو ریخ کړو داسې کړو صحابه ریان شو چې په مونځ کې دا حالت ولې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام جار باسه نو صحابه ته تپوس وکړو او یو قولدار چې په هغه ساعت کې صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اړه ونه کړو په سبا لیدې تپوس وکړو چې کله د سهار مونځ شو چې پیغمبر علیه السلام تاسو پرون د مازدیګر مونځ کې داسې چل کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي شیطان راغی ما باندې مونځ ګډوډ کړو نو چې کله ما وایي چې اشهد ان لا اله نو بیا هغه ماته داسې کړو نو یې ما ورته داسې کړو چې هغه وایي دوه دي ما به ورته وایي یو دی یو قول پکې دا دی چې دغه په دې مو که راغلی یو قول دا دی چې نه دغه جدا مو کوه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د مازدیګر په مونځ کې دا اشارې وکړې دا بله مو کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته شیطان راغی او زما نه یې مونځ ګډوډ کړو ما راټینګ کړو ومې نیسه په دای مخامخ ستنه پورې مې وتاړو او ما وی چې تاسو سهار لکه اخیر راشئ ټول به چې کوم دی نو ووینئ چې هغه بلاګې دا دی چې خلک دوکه کوي را دوکه کوي تر مونځه پورې هغه تړلی و ما دغه ځای کې دا مې ذهن و چې بس تاسو ته به ښیم ښې خو چې کله د سلام وخت مې راغی نو ناڅاپه مې د خپل رور خبره را یاده شوه د سلیمان علیه السلام چې هغې چې خدای پاکه ما له داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس هغه شانتې تا بل چاله ني ورګړي نو ما وی چې که دې تاسو ولیدو بیا به د خلکو دې ذهن کې چې ګوره د سلیمان علیه السلام هغه دعا الله قبوله نه کړه په سلیمان علیه السلام کې د څه کمی و چې دعا یې قبوله نه شو بس ما پرانسته پرې مې ښودو نو الله پاک وایي هغه له ما داسې روب ورکړو شپږ میاشتې ولاړ دی شپږ میاشتې هغه د ځای نه ډکي نه رپېږي قدرې نه څه ځای ګرۍ قدرې نه که د چا مجالي که د پیریانو مونږ وایي پیریان ډېر زیات کمالي خلک دی دا پیریان چې دي دا د انسانانو په سر خېجولي دي په خپله باندې الله پاک وایي پیریانو چې کوم دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مونږ خو د انسان نه یریدو خو چې کله دا انسان به په صحرا تېرېدو نو ده به وایي ای د صحرا پیریا زه ستا پناه لمه نو مونږ وایي چې مونږ هم جوړ څه څیزونه یو کنی مونږ خو چې کوم دی د انسان نه خو مونږ ډېر سخت یریږو د انسان ته چې الله پاک څومره هدایت کړی دی زمونږ هغه عمره ذهن نشته ټول پیغمبران په دې انسانانو کې راغلي دي نو سلیمان علیه السلام شپږ میاشتې پس چې هغه کله هر څه مکمل شو د افتتاح ورځ راله او دی وی چې اوس به سلیمان علیه السلام د څوک ګورو چې د افتتاح ورته ووایو چې نه د دې افتتاح وکړه ناڅاپه د سلیمان علیه السلام چې کوم دی نو هغه امسا هغه په ښکته لاړه او سلیمان علیه السلام په یو طرف شو بس دوی ورمنډې کړې انسانانو ورمنډې کړې او پیریانو هغه کرنډې مرنډې هر څه وغورځولې بس بل طرف ته منډې کړې او په ځان پوه نه شو دومره زیات چې کوم دی نو هغې په پریشر او په دباو کې دی سلیمان علیه السلام اوچت کو او خپاره مې کېنو سمیلو په دې کې زمونږ ډېر فرقو والا خلک داسې دی زمونږ وروڼه دي چې هغوی ویې وګوره وته پیغمبر سړي تاسو وایي چې د پیغمبر روزې له ورشئ د پیغمبر روزې له به لازمان ځای او حج به دی له مکملېږي پیغمبر د ځان نه ټینګولو نه دی نو دغه دی راونه غورځوي د درزې نارې نه مونږ ورته وایو د خدای بنده انسان کې خو چې روح وي نو په ده کې ټول طاقت دی چې کله د ده روح لړو نو په ده کې څه پاتې شو چې ژوندی وي نو بیا ورته وګوره نو چې روح ترې نه لړ نو خامخا هغه انسان نه دی هغه به یو طرف ته کېده نه راغورځېده به نه چې الله پاک وایي ستاسو نه نمایه پوزیشن باندې نو بس تاسو دپاره دا کافي ده تاسو دپاره دا بیا ادبي کول چې یاره وګوره پیغمبر ځان نشي ټینګولی دی وایي چې قبر له وله ورشئ او پیغمبر نه به طواف کوئ طواف زیارت به کوئ او سوال به پې کوئ دا ولې کوئ الله پاک وایي زما بنده بس چې کله هغوی دا ولیدو پیریانو ټولو یو خوا بل خوا منډې کړئ
او هغه وخت کې وتښتېد. اوس موږ وایو پیریانو سره علم غیب دی، تعویذونه به راوباسو زو الله او پیریان دا چلګي پیریان دا چلګي د انسان نه په طاقت کې سیوا دي، د انسان نه په عقل کې سیوا دي. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اغي دا حالت چې پلمما هر کله چې را نسکور شو سليمان علیه السلام تبینت الجن، په هغه وخت کې پیریانو ته پته ولګي خواږي ورسره داسي بس دغه ځای کې دیوال باندې کار کوي. سليمان علیه السلام ولاړ وږي ته د دې په مابین کې پته نه لګیدا چې په دې کې ساشته او کسا پکې نشته. الله وی چې کله نه خبر کو هغه دابت الارض نه خبر کو هغه وینت نه خبر کو نو دی هغه وینر اټینګ کو او په غامسا باندې دوباره ولګاو چې ردی بصوره وښوي. نو دا هغه د خوراک نه اندازه ولګول چا وی د خوشپک میاشتې شوې دي چې وفات ته چا وی یو کالی شوی دی چې وفات شه. الله وی دغه د هغې د عقل هغه اندازه ده چې د عقل دپاره هغې زما د هغه پوچې مخلوق نه چې کوم دی نو کار واغسته. لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. کدی لږ غونته کې په پټو باندې پوهېدې لکه څنګه چې د انسان دا دومره اعتماد د خپل کم عقیدې په وجه جوړ شوی دی نو دی به ولې په دې ناکار عذاب کې لګیا وو چې مسلسل چې کوم دی نو یو کارو چې کو به سمندر کې به غوپې والی کرنډې به چلوله مساله به جوړوله. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه علاوه علم غیب بل چاته نشته. لقد کان لسبأ فی مساکنهم آیه، ستاسو د پاره د سبا ښار په کنډراتو کې ښکاره نښې دي. ښکاره نښې څه دي؟ جنتان عن یمین و شمال، په هغې کې هغه دوه باغونه به وو. کوم ځای کې به وو؟ د لارو په غاړو باندې به دوه باغونه وو، ښي طرف ته شمال او ګس طرف ته. کلو مونږ ورته ویلي خورئ من رزق ربکم، د الله د دې فراخ رزق نه، وشکرو له، د الله شکر وباسئ. یعنی الله وی الله غیزه په انسان خوراک بې سیاره کومه بې حسابه کومه کله چې شکر وباسي او چې کله دې ناشکره شي هر څه ورته په اندازه شي. بلدتون طیبتون، ښار ډېر پاکیزه ډیر زیاتو د آرامو، و رب غفور والله به مهربانو. امام رازی سے لیکي څنګه چې کم یو انسان به بیمار شو دی ښار ته به راغی دی اواو به ولګېد روغ ربټ به شو. چې کم یې بوډاګانو هغه د نورو علاقو د ځوانانو نه بهتر وو چې کله به سپږې روږي چې کم دی نو په یو ښار کې راخورې شوې نو چې هغوی به دلته راله هغه هر څه به ترې نه مړه شو ختم به شو. یو انتهایی چې مونږ ته صحت افزا ځای وایو هیل سټیشن و، الله وی داسې مې ترې نه جوړ کړی و او د الله بې اندازې رحم و کرم و. فاعرضو، پس دی اعراض وکړه چې کله انسان مالدار شي نو د ړومبی کار دای چې د الله نه شکر وکړي. بس دی وایي که د کائناتو کې دی خو مال دی او مال ټول ما سره دی او د الله دا طریقه ده چې کله امتحان راولي او د رسوایۍ امتحان راولي نو په دې غټانو یې راولي چې چا سره په خپل ذهن کې وسایل او اسباب ډیری نو په هغې یې راولي. کرونا چې راله لول نه په چا راله؟ په امریکا راله چې هغوی وي مونږ دا کړي دي دا کړي دي دا کړي دي، الله لاول نه هغوی راګیر کړ. الله وایي که زه امتحان راولم نو د ښار په غټانو باندې راولم چې دوی ته پته ولګي د خپل طاقت. دوی وي مونږ هم څه یو، غریبانانو باندې نه راولي الله پاک. په غریبانانو باندې بس دغه کرونا که راله نو بس چې ته ټوخې به چې ته زکام به ختم به شو او چې غټ یې راګیر کړو هغه شرابیان هغه چې کوم دی نو هغه ناکردو والا بس هغې یې په تخته کړو. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو دیم دا چلو کو چې دا دومره مالدار دا دومره زیات آرام آرائش نو فاعرضو، دی اعراض وکړه د الله د حکمونو نه نافرماني وکړه. فارسلنا علیهم سیل العرم، مونږ پرې راوستو طوفان د ډیم نه. سیل العرم مونږ به بېسیاره اوبه را پرېښودې او دا ډیم وی جوړ کړی زبیدي او څوک وي ملک سبا بلقیس جوړ کړی. دا دوه چې کوم دی نو په دې کې اقوال دي خو د بلقیس دا خبره ډېره زیاته چې کوم دی نو تفاسیرو راغستې ده چې دا بلقیس جوړ کړی او دا چې کوم دی د دې هایټ چې کوم و دنګوالې هغه 50 فوټه و، 50 فوټه دنګ او 1.5 فوټه اوږد و او 3 ځایه پکې د اوبو ویرونه وو، یو ډېر زیات بر و یو درمیانه کې یو ښکته و چې اوبه به ډېرې سیوا وي نو دا دوه به بند و بره به کوله و. داسې په دې اندازه کې په دې طریقه کې وو. خو د دغه زمانې یو ډېر زیات مشهور سړی دی نوم یې دې وخت کې زما د ذهن نه وتلی حیات الحیوان کې دمیري صاحب د هغه پوره خبره لیکلې ده او ډیټیل یې لیکلی دی په حیات الحیوان کتاب کې چې کوم دی هغه راغوستی دي چې د هغه دغه علاقه کې ډېرې زیاتې ځمکې وي او ډېر بې اندازې مالداره سړی و. نو هغه په تورات او په انجیل کې دا خبره لوستې وه
چې کله د دې ډیم سره خوا کې منګک پیدا شي عذاب به راځي. دا وایي د هغه سټډي وه. نو چې کله هغه وایي د هغې دپاره یو څوکیدار نیسلی و، نو وایي څه موده پسه څوکیدار راغی ورته یې وایي چې دلته کې یو مږه پیدا شوې ده. وایي هغه ورته وایي چې بس ټیک د غم به یې نه کوې مال یې چل راځي. نو یې ورپسې پیشو بوتله. چې پیشو بوتله نو وایي هغه منګک چې و هغه پیشو وخوړه. وی هغه وی چې دا د عذاب هغه منګک دی، دا عام منګک نه دی چې دا چلی وکړو که نه دا د عذاب هغه دی. موږ بل ورځ د دغه په خبره کې ویلي که نه هغه سړي نوم رانه هېر شو. نو وی هغه راغی وی زوی یې راوغوښته وی زوی ته یې وی چې داسې چل دی عذاب راځي. ما ویلي ما سټډي کړې ده خو د عذاب نه مخکې یو کار کومه داسې چل به وکړي د دې سبا چې کوم څومره مالدار خلک د دې د سبا روټۍ کوم. نو چې کله دې کیني روټۍ ته زه به ستا نه اوبه غواړم ته به ما ته وایې چې ځان له پخپله راواله. زه به تا ته بیا وایم چې ګوره زویه زه ضعیفې یم ماله اوبه راواله، ته به بیا ما ته وایې چې ځان له پخپله راواله. نو چې په درېیمه بیا راته وم ما نه به شړپ وباسي. زوی ورته وایي چې دا عجیب خبره ده خو چې ستا حکم دی صحیح ده. بس وی خلک راغونډ شو. وی ده ورته یو پیره وی یا ته انکار وکړو په دویمه پیره په درېیمه پیره تا کې غواړو سړیتوب نشته دی بس وی پلار نه یې شړپ وباسي. بس وی هغه پاسېدو چې کله داسې زمانه په انسان راشي چې زوی دې حد ته راورسي چې هغه د پلار نه شړپ وباسي زاړو په دې علاقه کې اوس هم نه. بس دا ټول ځمکه لیلاموم، دا ټول باغونه خرڅوم. وی خلکو ورته ډېر وی چې ګوره دا کشر دی نه پوهېږي ورته وایي چې ګوره که هر څه دي که نه بس ختموم یې. بس خلک خو چې کوم دی نو د هغه ځمکو ته تږي وو ځکه چې ډېر لوی جایداد وو ښکلي ځایونو کې وو. نو بس وی خلک وی بولي پې شروع کړه بیا ورته چې بس څوک راله ډېرې پیسې راکوي بس مسله حل ده. بس وی خلکو ته نه هغه واغسته. خو چې هغوی خواره شو وی زوی ته یې وی چې کټه راسپکوه چې ځو په دې عذاب راځي. او چې 3-4 ورځې تېرېده وی عذاب پرې راغی هغه ټول هر څه وله واړو هغه سړی چې کوم دی نو هغه پیسې واغستې هغه بل ښار ته وتښتېده. یعنی دا خبره چې کومه وه دا په مخکنو کتابونو کې راغستې شوې کې خبره وه چې دا عذاب به په دې باندې راځي د دې نه به دا نافرماني کېږي که چېرې دې کې د شکر کمې راغې. او الله وایي په شکر کمې پکې راغې. نو د هغې نه پس الله پاک وایي وبدلناهم بجنتیهم جنتین بدل کړو موږ د هغې هغه 2 باغونه په داسې 2 باغونو سره ذوات اکلن خمتن چې هغې به ځنګلي بوټي راخېجول چې موږ به ورته جاړي ووایو. په هغه ځای کې بس چې اوبه پرې رالې هغه ځای ټول شګه شو او هغه ځای ټول خوره شو. نو هغې به بیا څه راخېجول ذوات اکلن خمتن څه تروې ترخې میوې به یې راخېجولې چې موږ به چې کوم دی نو موږ هغې ته جاړه وایو. و اصل و شیء من صدر قلیل و اصل دا اصل چې کوم دی په عربی کې ویلی شي غوز ته او دا غوز هغه غوز نه دی دا چې موږ ورته چغجی وایو. دا یو ترخه میوه ده دا د سپلمې په شانتې را یا چې کوم دی نو بعضې خلک وایي دا تیور چې کومه میوه نیسي هغه سره غونته کې غوټی نو وایي دغې ته اصل وایي. و شیء من صدر قلیل او څه لږې غونته کې خوږې بیرې پکې مو وي بس جاړي بوټي پکې راوخته او هغه باغونه ترېنه ختم شو چې وایي چاته به ضرورت و د میوو نو وي هغوی به میوې راشکولې نه خو چې ښکاری به یې بسر کړه نو چې هغه طرف ته به وته ښکاری به یې د میوو ډکه وه. الله پاک وایي ذلک جزیناهم بما کفروا دا چې موږ دې باندې کوم عذاب راوسته نو دا بدلو د دې د کفر دې زمونږ د انعاماتو نه انکار وکړو. الله وایي ما ترې انعامات واغستو وهل نجزي الا الکفور او دا قسمه سزا موږ نه ورکوو خو ناشکره خلکو ته ورکوو چې کوم یو سړی هغه زمونږ شکر نه ادا کوي زمونږ پر وړلی شوي نعمت باندې زمونږ بڑائی نه بیانوي الله وایي زما تعریف نه کوي انکار دی نه کوي نو د هغه نه موږ خپل انعامات والو او هغه موږ ذلیلو. بسم الله الرحمن الرحیم فلما